د هر انسان نه به په قبر کې درې تپوسه کېږي: من ربک، ما دینک، من نبیک. که چېرې تا په دنیا کې د الله په حکمونو باندې او د نبي علیه الصلاة والسلام په راوړل شوي دین باندې او د هغې په طریقې باندې ژوند تیر کړی وي، نو دا سوالونه چې کوم دي دا به تا ته په قبر کې یاد وي. کله چې تا په قبر کې کښېږدي او فرشتې راشي او هغه ستا نه تپوس کوي: من ربک، چې رب دې څوک و، ته په دنیا کې چا پاللې. نو که تا په شریعت مطابق ژوند تیر کړی نو ته به ورته وایې الله، رب مې الله دی. دویم تپوس به درنه دا کوي: ما دینک، دین دې څه و، په کوم دین پسې روان وي. ته به ورته په جواب کې وایې اسلام. دریم تپوس به دا کوي: من نبیک، د چا په طریقو پسې په دنیا کې روان وي، پیغمبر دې څوک و. نو که چېرې تا د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې ژوند تیر کړی نو ته به ورته په جواب کې وایې چې زما پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. او که چېرې دې په دنیا کې ژوند د شریعت مطابق نه وي تیر کړی نو دا تپوسونه خو به تا ته په دنیا کې یاد وي، خو چې کله دې په قبر کې کښېږدي نو فرشتې به ستا نه تپوس کوي: من ربک، رب دې څوک و، پاللې چا په دنیا کې چا پاللې. نو که تا چېرته د الله په حکمونو باندې ژوند نه تیر کړی نو تا ته به پته نه وي، ته به ورته وایې زه نه پوهېږم. دویم تپوس باندې دا کوي: ما دینک، چې دین دې څه و. نو که چېرې تا د دین مطابق ژوند نه تیر کړی ته به ورته هلته وایې زه نه پوهېږم. دریم تپوس به درنه دا کوي: من نبیک، پیغمبر دې څوک و. که چېرې تا د خپل پیغمبر د طریقو مطابق ژوند نه وي تیر کړی دا به ستا نه هلته هېر شي، ته وایې ما ته پته نشته. نو بیا به د هغې نه بعد که چېرې موږ ته دا تپوسونه نه وي یاد او د شریعت مطابق هم ژوند نه تیر کړی نو اخوا چې کوم دی بیا ډېره سخته زندګي ده. الله دې موږ ټول په دې تپوسونو کې کامیاب کړي او موږ له پکار دی چې د شریعت مطابق ژوند تیر کړو او نورو خلکو ته دعوت ورکوو